حضرت ابو هريره په صحابو کې د حضور پاک مبارک په نږدې صحابو کې پاتې شوی د پیغمبر علیه السلام سره ډېر لږ وخت تیر کړی دی د نورو صحابو په نسبت تقریبا 3.5 کاله خوشا وخت تیر کړی دی ځکه دی چې مدینه منورې ته هجرت د نو دا سن 7 هجری وا او محرم او د محرم میاشت او حضور پاک خیبر فتح کړ چې کوم د يهوديانو ګړو نو داسې وخت کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه ورسید خیبر فتح شوی مو او داغي غنیمتونه براغون شوی نو سن 7 هجری محرم کې دی راغی نو سن 8 محرم یو کال شو د 9 محرم دویم کال شو د 10 محرم دریم کال شو درې پوره شو او بیا سفر او ربیع الاول سو میاشتې د پاسه 3 کاله تقریبا د حضور پاک سره د تیر شوی په دې 3 کالو کې د رسول الله مبارک نه دی خوځیدل او د حضور پاک د ټولو نه زیات احادیث دو امت رسول دي 15300 یا احادیث دو امت رسول دي و به سره نورم ډېر او چې کوم د امت رسول دي د خو ډېر شاید رسول ممکن نه او چې د دنه صحابه او تابعین کوم نقل کړي د امت نو هغه 15300 او یا احادیث نو په دغه بعض خلکو سوال کوي وی تا د حضور پاک سره وخت په نسبت د نورو صحابه کم تیر کړي او حدیث ډیر نقل کې دا ونه نورو صحابه حضرت ابوبکر صدیق ټول عمر ور سره تیر کړي حضرت عمر فاروق ټول عمر تیر کړي عبد الله ابن مسعود ټول زندگی تیر کړي نو دا وینه احادیث کم منقول دی استانه زیات دا ول دو وجه د ذکر کړي و یو خداوا چې انصار او صحابه په خپل کارونو کې مصروف وو انصار با په خپل پټو کې کار کو حضور پاک له بمراتل خو بیا به په خپل پټو کې او باغونو کې کار کو سواخ به غیله ورکو مهاجرین چې کم د مکی او غیب خپل تجارتونه کول او زما په ټوله زندگی د حضور پاک سره نه زما پټیو چې پټې کم سنبال کم نه به مې تجارت کوم بس پناره خېټه و که په مړه خېټه و د رسول الله مبارک سره به موجودو نو ما به هغه احادیث اوریدل چې هغې به نه اوریدل تر دې حده پورې چې زه به د حضور پاک د دروازې مخې ته ملاستم ما به سر د پیغمبر علیه السلام د دروازې په درشل لګولیو او په ما داسې وخت تیر شوی دی چې زه به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت خلکو به وی چې ابو هریره باندې پیریانو والې دی میرګي پې راغلی دي سر له به یې راللتې راکولې قسم په خدای که ما باندې به پیریان یا میرګي یا د دماغو بیماری وه زه به د لوږې د لاسه د حضور پاک د ممبر او د کوټې په منځ کې بېهوشه پروت او یو ورځ وی ډېر زیات اوږې ومه نو د جومات په هغه لاره چې پکې عام خلک به تل په هغې کې ودرېدم چې زما د رنګ ته به څوک وګوري زما د وجود ته به وګوري ما به کور ته ډوډۍ لبوځي سوال حرام دی سوال مې نه کوم اگر چې په داسې موقع د بل نه غوښتل جایز دي چې سړی دومره اوږې یو ملګري ته وایي چې ما بوځه لیکن بیا هم د وی ما مناسب ونه ګڼم کېدای شي هغه کرسني او ما ته وایي چې خفه کېږم دا هم ښه خبره نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې تیر شو ما وی ابوبکر د یو آیت تپوس ته نه کوم هغه آیت ما ته ښه معلومو لیکن ما مقصد دا و چې دی به ما ته وګوري او دا خو ډېر اوږې د خېټې پورې کاڼي تړلې کور ته به مې بوځي یا به ما ته ووایي چې راځه په لاره کې څوک قرآن نه ښیي کور کې به یې درته وښیم خو حضرت ابوبکر نیغ تیر شو اړو غږ یې ونه
دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی دا غنه مم د آیت تاسو کو خاطه معلوم او مې دې بما کور ته بوزي روړې برابر دی هغه نه ته شو سیونه بیا وته دواړو ویلې دي چې ابو هريره وته وې وې ابو بکر د آیت تاسو مې نه نو کو ما ته معلومو اے عمر ما دا نه د آیت تاسو کو ما ته معلومو ما وې تاسو په مې کور ته بوزي بوم نتلو هغه وی ابو هريره سوونه نو سلام بوتله اس دیکھے حضور پاک پہ راغی چراغ وی ابو هريره الک ابو هريره تی ما وی او وی راځم واپس حضور پاک پسې لاړ کور ته چې لاړو تاسو یو کده خوراک سشتا بیبیان ورته وی چې او یو جام په او گاونډه تعالی را لګی یو جام په وی ما ته حضور پاک او فرمایل چې ورشه ابو هريره د صفه کې څومره طالبان دي اصحاب صفه هغه راو بل لکه ګیلمن شوم چې د الله رسول اوږي خزیمه او دغه صفه والا چې زره غواړم دا یو جام د غي مقابله کې څه شي او قانونم د رسول الله مبارک دا چې کوم انسان تقسیم کوي دی برستو خوري نو پما به تقسیمای نو چې پما تقسیمای نو زمان نمبر برستو راځي یقین نه دي کې ګوټم پکې پاتې شي وې د پیغمبر مبارک خبره وا دا غي منل ضروری خلاصې ته نو ویلالم د صفه خلق مټول راوخت علماء لیکلي دي چې په صفه کې کم طالبانو دا به د او یو نواله تر د 300 پورې کم از کم ناشته کم از کم او یو زیات 300 د دې خوراک بسو دا خلک چې نه کورو مسافر او مهاجر نه بچیو نه مالو نه دولت اسم دا به رسول الله مبارک ته پراتو دې د پاره چې د حضور پاک نه سووري یادې کې امت ته ورسي دا د دین طالبانو انصار چې به د چا باغونه نو د کجورې غونچک به را پرې کنو دي ته به بره چت کې وتاړ هغه کې بس کچوي سبب پخې وي نو دی چې به وږي شو نو دی به چوکر واغښت نو هغې له به ټس ورکړو نو چې کومې کجورې به پخې شوې وی به ترې راوغورځېدې اقه به یې وخوړه دا د دې خوراک و د غریبانانو دا دین چې دا نن پې مونږ مزې کوو نن ځان ته مونږ مسلمانان وایو ځان ته مؤمنان وایو او نن په جوماتونو کې ناست یو منځونه کوو کوم دین یو بل ته ښایو یو بل نه زده کوو زما د په خدای قسمې دا د دغه مسکینانو غریبانانو د دې عجزانو صحابه و برکت دی په ډېر تکلیفونه د حضور پاک نه قرآن زده که په لوګه کې د حضور پاک نه دین زده که او حدیث زده کړل او خپلو شاګردانو ته رسول هغې خپلو ته مونږ ته دا دین داسې تیار میلو شو لکه د الوا پلیټ کې سړي ته پروتي مخامخ مونږ پې عمل نه کوو په دومره تکلیف دوی دا دین د حضور پاک نه واخیست دا خواران به پراتو په جومات کې او په لومبۍ زمانه کې د جومات سفر و سفر بره څانګې وې خټم پې نه وه تاو به م لګېده جامې به م نه وې د غریبانانو یو لنګ به یې والو په هغې به یې عورت پټ کړی کمیس به نه و د کمیس په ځای څادر به نه و هغه لنګ به م دومره راکوټی و چې په لاس به یې کلک نیولی و چې زموږ عورت ښکاره نه شي وی لاړم هغه د صفې خاوندانو ته مې وی طالبانو ته چې راځئ حضور پاک افغان ټول لاله کېناست یو جامپې و ابو هریره شروع کوه د ښي طرف نه یو له مې ورکړل هغه نه پاتې شو بل له مې ورکړل هغه نه پاتې شو بل له مې ورکړل هغه نه پاتې شو بل له مې ورکړل ښه په بر بیټه ټول وسکل معجزه و د حضور پاک اخره کې چې ټول خلاص شو رسول الله مبارک لمه جام ورکو هغه جام لاس کې داسې ونیوه وی ابو هریره یو ته پاتې یو زه پاتې اوس اشرب ما وسکه چې مې وسکه اشرب نور وسکه نور مې مسکه
مسکے کېږي حضور پاک اشرب نور مسکا نور میں مسکر بیا ما ته وی چې اشرب شابسکا ما وی والله لا اجد له مسلکا د خدای رسول یو لار نشته پس کې ورواړه یو رګ نینم چې پکې دا ورواچو ډک شو وی مال را حضور پاک لمه ورکړل هغه باقی هغه اسکل او جام په ختم شو دا د حضور پاک معجزه ابو هريره وی دقه سے جون میں تیر کړی د رسول الله مبارک نه جدا شوی نه که بار با په سفر ته زبو سلام کله چا خواله بته زبو سلام که جمعات کې به زبو سلام نو ما هغه حدیث ته حضور پاک نه یاد کړی دی چې بل چا نه دی یاد کړی دا یو دویم یو ځل مې رسول الله مبارک ته شکایت وکړ چې دا الله رسول استانه حدیث اورم یریږي مې یادېږي نه حضور پاک او فرمایل صادر خور کا نو زما یو صادر د کمیس په ځای میزان نه تاو کړی هغه صادر مې خور کا نو حضور پاک سا الفاظ اولستل زما په صادر کې چوف کړل وې ځان ته مو مګزان پورې هغه صادر مې راواغشت او په ځان پورې مې اومګه وې قسم په خدای کدا هغې نه پس زمانه یو ټکې میر شوی حافظه مې مضبوطه وه او د پیغمبر مبارک نه جدا شوی نه نو ځکه ما ډېر احادیث یاد کړي دي امت ته مې رسول دي نو د مدینې ګورنر مروان نوم مروان ابن حکم هغه ته چوي چې د ابو هريره چې دی د دوسی د دوس قبیله و یمن کې دوس قبیله ده دی خو هغه حدیث وایي چې مونږ د نورو صحابو نه نو هغه په شک راغی نو هغه راغی خپل مجلس ته ګورنر هاوس ته وی ابو هريره څه حدیث راته وایي او شاته سړی پټ کېنولو وی چې دې کوم حدیث وایي نو هغه ځان سره نکاح امتحان یې ته غشت نو حدیث ته او یو سل حدیث ته و سل بلکې بعضی کتابونو تعداد د دینه زیات دي کړي وی بس د ټیک شو ابو هريره مونږ حدیث واورېدل نو چې ابو هريره رخصت کړو کال پس بیا راوغوښت یو کال پس مروان دا یو ته نه دی ویلي چې تاغه حدیث مونږ لیکلی دي شاته پټ سړی کې نور پاغي لیکلی وی ابو هريره پروس کال چې مونږ ته کم حدیث ویلو ارا تبیا وایا پروس کال مانه کې یو سړی ته پوسو کې چې تا پروس کال په دې میاش کې یو تقریر دل تکړه وراته بیا کو خدای کو کماته یاد راته به یادم کې چې تا د مور او پلار متعلق تقریر کړو کال مخکې غو کا او به کم خو خبرانه پکې بعض خبرې زیاتېږي بعض برانه کمیږي پوره چاته نه او دته وی پروس کال چې کوم حدیث مونږ ته ویلې دي هغه راته به وایا ابو هريره رضی الله عنه اق حدیث داول نه اخره پورې وې مروان غسړی د وی ګورغه شاته پټ کې نه پروس کال چې ویلو هغه ګورا یو حرف کې یو ټکی کې زیاتې کمونه کټولې وته ازبر دا سي تیر کړل لکه موږ سورته فاتحه تیر دا ابو هريره چون کې د رب العالمین د قرآن او د سنت رسول مخلوق تا دا الله غوښتل چې قرآن او سنت ته ورسی هغه زمانہ کې سکول کالج کمپیوټر کاغذونه داسې زونه نو داسې خلک پیدا کړل د صحابه په شکل کې هغه له داسې مضبوط حافظه ورکړي چې دنیا به دغه مثال پیدا کړي دا ابو هريره ناستو په مدینه کې د حضور پاک د حدیث درسونه کوي دویم طرف ته د ابو هريره عبادت گزار څومره دی چې د حضور پاک مجلس کې پاتې شي او د رسول الله مبارک سره پاتې شي نو هغه خو سوال نه پیدا کېږي چې د پیغمبر په نقش قدم دی قدم کېږي یو دیو یو ښځه او یو نوکر یو زمانہ کې نو د شپه درې ځایه تقسیم کړي یو شپه به ښځه ویښه و عبادت پې کوي یو حصہ
بل سکی بیغا غلام ویخو لگیا با عبادت پہ کو بل شپکی با ابو حریرہ ویخو او خپل حدیث پہ یادو دا ولی وی چې زما په کور کې داسې ټیم تیر نشي چې د رب العالمین عبادت پکې نه کېږي او حضور پاک دته فرمایلی وی ابو هريره ته تهجد لما پاسا بالکل ما پاسا تاخیر شپه کې خوب کوا ځکه چې دبه په لومبه شپه کې حدیث یادول دا رعایت په رسول الله مبارک ورکړ لیکن د حضور پاک د وفات نه پس که یو خوا لګیا دی در حدیث کوي بل طرف ته مولا علی قاری لیکلی دی مولا علی القاری چې کوم د مشکات شارح وی دا ابو هریره یو مزه جوړ کړو یو پړې فيها 1000 عقد پاغه کې زر غټه جوړې کړې لکه مون خلق تسبیح اړو کنه هغه زمانہ کې خدا تسبیح نه وي اوس خو تسبیح دی تار کې به اړه هغه غټه ور کړې وي تار لرو یو غټه به دا سره کړه اړول زر غټه پتا تار کې اچولې وي یو سبح بها پاغه زر غټه به د الله تسبیحات وي الا بود کېدا حضرت ابو هريره الا بود کېدا چې 12,000 کارته به د الله ذکر وکړو روزانه به زر کرته استغفار وے لگیا دی حدیث و درسم کئی 1000 کرت استغفار 12,000 کرتا بے ذکر کو تسبیحات داغین پس بابو هريره شو دس صحابی دی سرد دے کہ دا پیغمبر مبارک شاگرد دے سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک پس سپلے گرزولی دی سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک خادم دے سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک نوکر دے سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک عاشق دے سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک دا پس دا غد حدیث و استاذ دے سرد دے کہ دا رسول اللہ مبارک پا ہر خبر و فعل عمل کرے دے بیا ہم چکم وخمری و وفات کی گی نو غریب جاڑے نو مرگری تی شاگردان گیر چاپی رتو دے ابو هريره ولی جاڑے سے چل شوی لک سات پس پدے دخپل محبوب سر ملاقات کی گی سے صحابہ با مرگ تا خوشحالے دل کہ دا منگ با دا مرگ نپس دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات کی گی دا غوینا خپل محبوب تلے دے اپا دی سوچو چی رسول اللہ مبارک خو زمونگ نلال بیا بے کلی نو رسول اللہ مبارک زمونگ نلال چی بیا بے کلی ور سر ملاقات کی گی مرگ تا با خوشحالو صحابہ چی دا مرگ نپسو دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات کی بیا باغ نورانی چہرہ با بیا کلی نو دا حضور پاک غخکل شنڈ با بیا کل دا غیر خبر روزے من بوینو دا غاغ مبارک خشتستر کی با من کل بیا وینی امون با غخکل چہرہ کل وینی نو چی وفات کے دل بنو یو بلتا بے وسیعت کو اے بھئی تو وفات کے گے وہ لگ ساتھ پس بھئی دا حضور پاک سر ملاقات کی زمان سلام برسے گورے زمان سلام برسے ہر شی کی خپل خوان دی داسم کی درود سلام وے نو رسول اللہ مبارک ترسی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام امتی السلام حضور پاک فرمائی دا اللہ فرشتے پدے زمکہ گردی او جسو پما سلام وی درود وی ماتے فرشتے را رسائی لیکن دا عرش خپل خوان دی ما یو دوست دی مثلا او هغه په کراچۍ کې زه ورسره په ټیلیفون هم خبرې کوم په موبایل هم ورسره کوم خو که د کراچۍ مې څوک ولید او زی ویې ملکه ګورې هغه ته زما سلام رسوه دا هر شي خپل انداز دی نو صحابو ته پته وه چې که موږ درود سلام وایو فرشتې وررسوي خو دا ځان له خوند دی چې څوک مري او ورته وایي چې زما سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسوه نو صحابه ته ګیر چاپېره ته ودي او دې سلګۍ وایي زمون سلام به حضور پاک ترسه ابو هريره ولی جاړ ولی څه چل او ته یو ټکی ویلو دا وره دا ډیره ضروری خبره وی جاړم پدې چې سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی هاي هاي
واقعي چې سړی دوبۍ ته لاړ شي یو کال پس به واپس راشي، سعودي ته لاړ شي یو 2 کاله پس به راشي، لندن ته لاړ، ملیشیا ته لاړ 3 کاله به تېر کړي، 4 به تېر کړي، 10 به تېر کړي، په خپل کلي ته به واپس راشي. خو د مرګ په سفر چې یو سړی ورشي د هغه واپس کېدل بیا که نه واپس کېږي. دې ځمکې له هغه بیا نشي راتلی. خیر ختم، د خپل کور ته واپس نشي راتلی، د خپلې بسترې ته واپس نشي راتلی. دا ځان له چې خشته ښکلې قالین اغوښتی دی او دا پوست هغې له نشي راتلی، او دا اعلاب د فومو چې کوم ځان له دا بستره جوړه کړې ده او پوست بالښ یې جوړ کړی دی، دې له بیا نشي راتلی. دا چې کوم ایسي ځان ته کوټه کې لګولی دی د دې ایسي یخوالي له بیا نشي راتلی. په جمع کې چې دا کم ایټر لګولی دی د دې ګرمایش له بیا نشي راتلی. ختم، خیر او خلاص. کم کور چې جوړ کړی دی او جنازه په هغه دروازه ووته، په خدای قسم که په دې کور واپس قدم کېږي. ختم، خیر او خلاص. د مرګ سفر ډېر اوږد سفر دی ورونو، ډېر اوږد سفر. رسول الله مبارک فرمایي اذکروا حازم اللذات، هغه مرګ ځان ته رایاد کې چې د دنیا ټول خوندونه او د دنیا چې څومره خواږه دي دا ټول دړې وړې کې او ختمېږي. مرګ راغی د جون خواږه ختم، مرګ راغی د بچو خواږه ختم. ځان ته چې بچی را نږدې کې او بیا نوسې ځان ته را نږدې کې یا نوسې او د زړه پورې ونیسې، په خدای ډېر خوند کوي، قسم ډېر خوند کوي. زوی چې سینې ته یو ځای کې دا بل شان خوند، خو نوسې چې را یو ځای کې یا نوستا نوسې دا به مونږ اورېدل اوس هم ولیدل. نو د زوی نه نوسې خوږي، د زوی نه نوسې خوږی. باباجي به زمونږ وی دا زوی اونه ده او دا نوسي میوې دي، نو میوه وایي خوږی. د مونږ ته اوس پته ولګېده چې د خپل اولاد نه د زامنو د لونو نه د زامنو د لونو بچي خواږي، دا خوند ختم شو. چې مرګ راغی بیا زوی نشي نږدې کولی چې دا ښکل کم، نوسې نشي نږدې کولی چې دا ښکل کم، ختم شو. کمې پیسې د نه په الماری کې پاتې شو که په بینک کې ستا لاس واپس نه ورځي، په پلیټ کې چې د نه کم خوراک پاتې شو په خدای که ګوتې وله یو څه خولې ته یې رانږدې مونږ یې کړی دی دا مرګ. ټول خوندونه ختم، ټول خواهشات ختم، دړې وړې. یو طرف تم د خاورې دیوال، بل طرف تم د خاورې دیوال، برم د خاورې چت چې په پروت دی غم خاوره، بالښ هم د خاورې، او دا ټوکړې موکړې کفن دا به سوروځې پس ختم شي. ختم، سترګې پټې شوې چینجي پکې روان شو، خېټه کې دننه د دنیا په کلمو کې ګن پروت دی او چینجي پکې دي، لګیا دي کار کوي. د ځمکې نه نور هم چینجي روځي غم پې لګیا کار کوي، او کله ماران او لړمانان دي. الله دې مسلم سموده پس دا خېټه په دې قبر کې دا وجود او پړسیږي، دا وجود دونو پړسیږي چې دا ټول لحد ډک کی، دا څښاشي دا ډک کی. او سموده پس د انسان دا خېټه دومره مضبوط غرضو کی او دماکو کی او دا په دامیان اوشلېږي. ختم، دا چینجي لګی په دې غوښو په دې کلمو دا خوري خوري خوري، دا سترګې خوري، دا لاسونه تشه ډوکې پاتې شي، په هډوکو خپل چینجي لګېدلي، دا مرجېږي. خیر او خلاص. څومره ښکلی وجود ولاړه، ختم شي. د انسان په دې ښکلي وجود او د ښکلي سترګو دا زناکارۍ کولی، ختم شي. ای جینۍ تا دا ښکلي وجود د خدای په دشمنۍ کې استعمالو، ختم. هر څه به ختمېږي، دا پاتې کېږي نه. نو ډېر اوږد سفر دی د مرګ. او ابو هریره غوندې شخصیت فرمایي وی سامان کم دی. سړی چې دوبۍ ته ځي، لاهور ته ځي، پنډۍ ته ځي، کراچۍ ته، نو دې مثلا هفتې له ځي، نو تپوس وکړي چې د هفتې څو پیسې لګي.
نو ورته ویې یاره د هفتې 10,000 لږي ځان سره احتیاطاً 20,000 یوسه. بل هلته به له چا نه سوال کړو. مري ته ځم یو 3 ورځو له سیل له مثلاً څو خرچه به کېږي؟ یاره یو 20,000 به لګي، ځان سره احتیاطاً 10,000 یوسي، ولې که پیسې خلاصې شي. هوټل ګراني، لیکن دومره اوږد سفر دی د مرګ، موږ د هغې سامان تیار نه کړ چې لاندې به زموږ څه لګي په قبر کې. نیغ پې داسې ولګي. حضرت ابو هریره غوندې سړی فرمایي وی سامان کم دی او مزل ډېر دی. موږ سره خو یې څه نشته. زه خو چې ځان ته ګورم په خدای که څه شته، قسم په خدای که شته. منځونه دي او که دا ګډ وړه منځونه زموږ څه منځونه دي، ټول د دنیا سوچونو کې پکې لګیا یم. کله قبول شي. او د ریاکارونو ډکې صدقې دي زموږه، کله قبول شي. الله دې قبول کړي.